الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. درود شریف ډیر په محبت سره ولولئ. اللهم صل علی محمد. د امام محترم ستاسو مخ کې د قران پاک یو مختصره غونډه حصہ تلاوت شوه. هغه کې الله تعالی زمونږ دعا ذمہواری مونږ ته مخې ته یې دي. یوه ذمہواری زمونږ دا ده چې مونږه خپل اصلاح وکړو، خپل ځان د جهنم د اور نه بچ کړو، خپل ځان د جهنم د اور نه او د آخرت د دایمي عذابونو نه ځان بچ کړو. او دویمه ذمہ داری هغه زمونږه د اهل او ماتحت هغوی هم د جهنم د اور نه بچ کول دي. ځان لپاره هم کوشش کول دي او د خپل اهل او ماتحت لپاره هم کوشش کول دي چې د جهنم د اور نه بچ شو، د الله تعالی د غضب او د قهر نه بچ شو. جماع محترمو، دو قسمه بیماری دي. یو بیماری هغه زمونږ جسم ته لاحق کیږي او عارض کیږي، او یو بیماری هغه زمونږ روح ته، زمونږ باطن ته، هغه ته لګي. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم غالباً پرون هغوی فرمایلیو چې دا جسم زمونږ سواری ده او دنه یو انسان هغه شه سوار دی. د دواړو لحاظ ساتل پکار دي. دواړو ته بیماری لګي. جسم دان د الله نعمت دی، دې ته بیماری لګي او داغه علاج پکار وي. دغه رنګي روح ته هم بیماری لګي او داغه علاج هغه هم انتہائی اہم ضروری دی. د دواړو خیال ساتل پکار دي. لیکن عجیبه غوندې خبره وي، عام چې سوچ وکي، فکر وکي، نو عام مسلمان دې حد ته رسیدلی دی. د خواصو خبره نه کومه، زمونږه مشران نیک خلک هغه نه هټ کر دا نور عام خبره کومه چې داسې یو عجیبه فضا ده، وبا ده، چې زمونږه د سورلی ته، جسم ته چې کمی بیماری ولګي او کم سړی ته لګېدلی وي، هغه خو سړی ته غټه په نظر راځي. هر سړی وایي چې ګنې زه دا جسمانی بیماری کومه ما ته لګېدلې ده، دا د بل په نسبت سره، د نورو خلکو په نسبت سره دا لویه ده او غټه ده، او زما غوندې بیماری هغه بل چاته نشته. خو د روح چې کومې بیماری دي د هغې باره کې زمونږ دا سوچ نشته. مونږ ته دا فکر نه راځي، دا سوچ نه کوو چې الله روحاني طور باندې زه په کومو بیماریو کې مبتلا یم، دا د بل نه غټې دي، د دې د علاج ضرورت پکار دی. د هغې دپاره فکر او د هغې دپاره په انسان کې یو درد هغه پکار وي، خو هغه شته نه. هغه یو عالم
یو کتاب کې واقعه لیکلې ده. هغه فرمایي چې زمونږ د کور یو زنانه بیماره شوه او هغه د خېټې مسله وه، ګیس مسله وه، او دا ګیس کله کله داسې خطرناک حد ته ورسېږي چې ناقابل برداشت شي. نو د هغې هغه د برداشت آخري حد ته خبره رسېدلې وه. نو چې موږ هسپتال ته بوتله او بیا لیفټ کې دویم چت ته خېجوله. نو چې لیفټ کې کېناستو ودرېدو، هغې کې یو بل بیمار هم راغی، راوستی شو. هغه په اور باندې سوی و، هغه بیمار هم زنانه وه او د هغې چمړه هم سوې وه او ځینې ځای کې دا چمړه لرې شوې وه د بدن نه، اډوکې ښکارېدل او ځینې ځای کې اډوکې مات شوي هم وو. نو هغه عالم لیکي و چې ما د خپل بیمار ته تسلی دپاره چې د دې تسلی وشي، ځکه تسلی دا هم نیم علاج دی. نو ما د هغې د تسلی دپاره ووی چې ګوره ستا بیماري ډېره وړه ده، دومره نه ده لکه څومره چې ستا په سمج کې ده. ستا مقابله کې دا بل بیمار وګوره، دا لیپس کې موږ سره دی او د هغه چمړه سوې ده، ځینې ځای کې هغه د جسم نه چمړه لرې شوې ده، هډوکي ښکاري او بیا هغه هډوکي ځینې مات شوي هم دي، دومره سخته په تکلیف کې ده. نو هغه بیمار تا نه زیات بیمار دی. مطلب مې دا و چې یاره د دې تسلي وشي. وی چې هغې ما ته ووي چې دا خبرې د سره منمه چې د هغې چمړه هم سوې ده، جسم یې سوی دی، چمړه د ځینې ځای کې لرې شوې هم ده، هډوکي هم ځینې ځای کې ښکاره شوي دي او ځینې هډوکي مات هم دي. خو خبره دا ده چې د خېټې تکلیف ورته نشته. دا کومه بیماری چې زما ده، دا کوم حالت چې زما دی، دې باندې هغه مبتلا نه ده. نو کم از کم د خېټې تکلیف ورته نشته او زه خو په دې تکلیف باندې اخته یم. نو هغه عالم لیکلی دي، هغه وایي چې زه ډېر په سوچ کې پرېوځم، ګهرا سوچ کې لاړم. ما وی چې روحاني اعتبار سره چې کومې بیمارۍ موږ ته لګي، حسد دی، کینه ده، بغض دی، خیانت دی، دروغ دی، دا چې لکه په څومره زموږ معاشره کې عام دي او اکثر خلک په دې کې مبتلا دي. خو چاته چرې دا ونه وایله چې یاره دا بل سړی دا که په یو روحاني بیماری کې مبتلا دی، خو زه دې نه سخت بیماریو کې یم، ما ته فوراً خپل علاج پکار دی. یو داسې معالج، یو داسې کس چې هغه زما بیماری باندې پوه شي، زما سي تشخیص وکړي او ما ته داسې اوراد او وظایف وغیره ووایي چې زما د اندروني بیماری ټیک شي. دا خو مونږ ته په نظر راځي چې یاره یو کینسر والا مریض به وایي چې زه سخت بیماری کې مبتلا یم، یو د ګردو مریض به وایي چې زه د بل په مقابله کې زما بیماری لږه سخته ده. لیکن روحاني بیماری چې کومې دي، هغې په اعتبار سره یو مسلمان دا سوچ ولې نه کوي، دا فکر ولې نه کوي چې زما بیماری د بل په مقابله کې سختې دي، ما ته د خپلو بیماریو بر وخت علاج پکار دی. هېڅ پته نه لګي چې مرګ به کله راځي او دا روحاني بیماری که د دې علاج ونه شي او سړی ته مرګ راشي، نو آخرت په خطرې کې وي. او بعضې خو داسې بیماری دي، دروغ، که څوک دروغ کې مبتلا وي، بار بار دروغ وایي، نو الله تعالی هغه بیا ځان سره کاذب ولیکي، په دروغجنو کې هغه ولیکي، هغه بیا ایمان نه نصیب کیږي، هغه بیا همیشه همیشه لپاره د عذاب مستحق شي. نو خبره مې دې پورې کوله چې موږ ته دا استهزار ولې نه کیږي، دا سوچ او فکر دا موږ ته ولې نه لاحق کیږي چې یاره زما اندرون کې چې کومې بیماری دي
داغي ماته علاج پکار دی، داغي خپل باطن داغي تزکیه او اصلاح هغه ماته پکار ده. امام محترم دویمه خبره نن هغه د دې ځای د دې خانقاه داغي د اهمیت په حواله سره تاسو ته مخې ته خودل غواړم چې دا خانقاه چې په کوم ځای کې د روحاني بیماریو علاج کیږي او بیا دا د کربوغي شریفي خانقاه دا خو د خپل نوعیت په اعتبار سره یو منفرده او یو انتهایی بهترینه خانقاه ده. د دې د وخت هغه ضرورت د داسې خانقاه د داسې ځای چې په هغه کې د خلکو اصلاح وشي، هر سړی او تراشي هغه خپل روحاني بیماری هغه یو معالج ته مخې ته کیږي او خپل اصلاح کې د دې څومره ضرورت دی. هغه باره کې تاسو ته یو دوا واقعي دي هغه مخې ته دمه. یو واقعا زمونږ استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه هغه په خپل یو کتاب کې لیکلی ده، هغه کې مسواخ مخ کې کتلی واغه هغه لیکي چې د شام یو عالم یو لوی خطیب انتهایی بهترین عالم شکیب ارسلان هغه د دې موجوده حالت د مسلمانانو د پستی او زوال دې باره کې ډېر فکرمند او د دې متعلق یې څو کتابونه لیکلي دي. نو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه لیکي چې داغه په دغه حالت حاضره باندې یو کتاب دی الحاضر العالم الاسلامی، یو کتاب لیکل دی. هغه کتاب کې هغه په لومبۍ حصہ کې په اول ځای یو واقعه لیکلی ده او واقعه خپل لیکلی ده. هغه لیکي فرمایي چې زما سره دا فکر مرګره شوی چې مسلمانان باوجود د کثرته، باوجود د دې چې ډېر اسلامی مملکتونه دي، حکومتونه دي، خو بیا چې وګوري هغه څومره وهل خوري ټکول خوري څومره پستۍ کې دي. وې دا سوچ مې کو نه هغه مولانا حسن جان شهید رحمت الله علیه داغه د شهادت څومره وخت شو، بیا داغه کتاب کې هغه یو بیان چاره جمع کړی دی، بیا هغه په کوم وخت کې هغه کړی دی او بیا دا شکیب ارسلان د کوم وخت دا خبره کړې ده. خو به هر حال هغه لیکي چې د لیکلي چې ما دا سوچ کو چې د مسلمانانو آبادی هغه 95 کروڑ ده هغه وخت کې، او هغه حکومتونه چې هغه اسلامی دي مسلمانان بچایان لري لیکلي چې هغه 45 دي. او بیا مولانا حسن جان سے هغه په کتاب کې بیکټ کې وسه لیکلي شوی دي وی چې نن سبا 57 ته رسیدلی، اوس کې د شي نور زیات شوی. خو بهر حال کنه وی نو زه هغه خبره چې 45 یا 57 اسلامی مملکتونه حکومتونه هغه په دنیا کې موجود دي او د دنیا هر 5م سړی مسلمان دی غلي کلی دي، دومره زیات دي، هر 5م سړی د دنیا هغه مسلمان دی. بیا لیکي چې څومره د اوبو لارې دي، دا دریابونه آبی لارې هغه د مسلمانانو په قبضه کې دي. او لیکي چې څومره د آمدن اهم ذرایع دي هغه مسلمان حکومتونو سره دي. ګیس او پټرول هغه لیکلي چې تقریبا د دنیا 75% دا په اسلامی حکومتونو کې دي. نهر سویز وی دي ته د دنیا کنجي ویل کېږي هغه لیکلي دا د مسلمانانو سره ده. بندرګاهونه وګوره هغه مسلمانانو سره. بیا لیکي وی چې جهاد دا د مسلمانانو په دین کې بنیادی طور باندې شامل او داخل دی. لہذا هر مسلمان چې کله هغه کلمه وای مسلمان شي هغه بنیادی طور پر هغه مجاهد دی. نو هر مسلمان مجاهد دی. او بیا خدای پاک دوی ته داسې صلاحیتونه ورکړي مسلمان ته چې د ګرم او سر یخ او ګرم هر قسم حکومت سره د جنگیدای شي، د جهاد کولای شي. دا جهادي جذبه د موجوده ده.
دا هر شی دی. بل طرف ته د يهودي یک یو ملک دی او ظاهري اعتبار سره دنیاوي اعتبار سره چې موږ ګورو آغاز سرخرو یا کامیاب په نظر راځي. د هندوانو غلي گلی چې یو ملک دی یو یا دوه ملک لیکن هندو موږ دسترګې راوباسي مسلمان ته. نو دا وجه څه ده؟ او به لیکي چې که غم دی د مسلمان په کور کې دی، که پریشانی ده د مسلمان په کور کې ده، که وهل ټکول دی مسلمان یې خوري. چې دا فکر او دا غم را سره په دغه سوچ او فکر کې وجړېدم، سترګو نه مې اوښکې روانې شوې، جاړم په دې کې خوب راغی. خوب مې وکتو، محترمو خبرې ته غوږ کېږدئ. خوب مې ولید، په خوب کې ګورم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملاقات وشو. نو زه خو دغه سوچ او فکر کې دی غم کې ډوب وده شوی ما. نو هغه ته مې عرض وکړم چې حضرت د مسلمانانو حالات دادي، وهل ټکول دوی خوري، ذلت او پستی او رسوایی د دوی نن سبا مقدر جوړ شوی دی. نو دا به څه کیږي؟ او بیا د مسلمانانو د عروج راز په څه شي کې پټ پروت دی؟ تاسو کوم کار دی، کوم خبره ده چې هغه مسلمان اختیار کی او هغه د بلندۍ بام ته بیا ورسیږي، هغه بیا دنیاوی اعتبار سره، دینی اعتبار سره، هر اعتبار سره هغه د قومونو رهنما جوړ شي. هغه کویا هوا مقام دی بیا څنګه حاصل کی؟ ته دې ذریعہ بسوي. وی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راته فرمایل چې د دې علاج په سوره اخلاص کې دی. د قرآن په 8مه سپاره کې مختصر سوره اخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دې څو آیاتونو کې د مسلمان دا ذلت ختمېدل، دا رسوایی لري کېدل، دا تیاری لري کېدل، رڼایي راتل او مسلمان د عروج بام ته بیا رسېدل، دا راز په سوره اخلاص کې مضمر دی. که چېرې مسلمان په دې صورت باندې راغی، دا صورت مسلمان خپل کو، بس بیا د په ټولو باندې بیا بالا دی. سوره اخلاص په لول پکار دی. و چې دې سره زره ویښ شوم، فرمایي چې ما بیا سوچ کې پرېوتم چې دا قرآن په دې دومره مختصر آیاتونو کې وړوکې صورت په دې کې د مسلمان عروج هغه پروت دی، او چې دا مسلمان اختیار کی بیا به دا دی بلندیو ته ورسیږي، دا به بیا په دنیا باندې راج کوي، دا به واقع د الله تعالی خلیفہ په دې دنیا باندې. سوچ مې کو چې وجه څه ده؟ وی چې ذهن ته یو خبره را پرېوته، تخلقوا باخلاق الله. دی الله رنگ اختیار کړي، دی الله صفات هغه اختیار کړي، دی الله په صفاتو کې رنگ شي. صبغت الله ومن احسن من الله صبغه. دی الله نه بهتر رنگ د چا کې دی شي؟ الله تعالی هغه شکر دی، شکر اختیار کا. دی الله تعالی د صفاتو رنگ په ځان باندې راولي، دا په دې کې مضمر دی. نو محترمو، کچری مسلمان هغه خدای رنگ اختیار کو، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اخلاق هغه ځان کې راوستل، شیطانی صفات رذیل اخلاق یو د خپل ځان لري کو، خپل تزکیه وکړه، خپل زړه دای د اخلاق او حسنو باغ جوړ کو.
د پیغمبر علی السلام په اخلاقو ځان مزین کو خيستا کو بیا بلندی ده بیا عزت ده بیا په کائنات باندې بیا حکمرانی ده د مسلمان دی به بلند ده. نو د خانقاه کې ته مهنت کیږي چې یو کس هغه خپل روحاني بیماری دغه استهزار او توشي په دې خبره پوه شي چې کما د زړه نه د بیماری لري نکړي کما د زړه د تیارونه صفانه قرانای ته میرانه وسته نور د ایمان راته نصیب نشو خیستا اخلاق سره زما دل زما زړه مضبوط نشو او عقاید هغه ما مضبوط پر ځکه کې را نه وستل تزکیه مې ونه کړ خپل بس بیا آخرت می خراب دی او کدا کارونه مې وکړ بیا آخرت زما خسته دی او بیا دا غینه پس یو دی الله دوست کینیو بیعت وکي خپل بیماری به داغه مخ ته وړاندې کوي. محترم تاسو نه تاسو کوم چې د خانقاه اهمیت څومره ده. وې داس یو خانقاه چې پاره کې دا نشته آی کې تور سپین نشته آی کې دا نشته چې چانه بیاتي هغه د پر داس یو خاص جنډه نشته چې دا غی لاندې سوق بیا وبکی وینا بس چې چا د حضرت کلمه ویلې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلمه ویلې ده مسلمان دی مؤمن دی هغه د راضی خپل اصلاح لپاره او د خدای رنگ حاصلولو لپاره خپل تزکیه لپاره د راضی دا هغه ځای دی. دلته څوک ملمنه وي البته یو نن راغی یو دوه درې ورځې مخکې راغلی غد دوه درې ورځې مخکې مل قربا دی او دا بل به ملمه دی ځکه چې نن رسیدل دی. نو دغه رنګ خانقاه چې پاغي کې هر سړی وې دا زما خپل ده دا زما کور دی خپل ځای مې دی د دې اهمیت به څومره وي. دویمه خبره محترمو یو کتاب می کتلو هغه کې حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه هغه یو واقعا د علامه محمد انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا غلی کلی دا هغه نه به معلومه شي چې دا کم کار چې حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم شروع کړی دی او تاسو ګورئ رمضان کې مجمع زیاته شي خو رمضان نه علاوه الحمدلله دلته کالو سر دا ترتیب وی او دا مرګري مختلفو ځایونو ته بیانونو د پر آزاداوت د پر آزاد هغه خلک لګیا دي مشغول دي دلته راغواړي دا کار څومره اهم دی. مسلمان خپل اصلاح ته متوجي کول خپل اصلاح کول او به د بل فکر کول او د دې خپل مقصد هم د دې خانقاه دی پورا دین امن کې راشي او ټول مسلمانان خپل کې یو موټی شي متحد شي دا د وخت ضرورت دی. نو د دې خانقاه اهمیت څومره شو معمولی کس داغه واقعیت نه بیانوم د حضرت سید علامه محمد انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یغه واقعا ده. نو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکي وشیوزل د پنجاب په دورې باندې وو مختلف مدارس او تازهینو ته د سفر وو او د لوی لوی علماو جماعت وسره علماء کرام به سره تل یو ځای ته نن بل ځای ته سبا بل ځای ته داسي فرمایي په دغه سفر کې یو ورځ زه ورغلم غالبا سحر وخت دی چې ومې کته نو حضرت کشمیری رحمت الله علیه هغه ډیر حیران دی ډیر متحیر دی او په دلاس باندې خپل سری خېده او په یو گہرا سوچ کې ډوب دی. نو ما سلام واچو ما ورته وی چې حضرت مزاج مو څنګه دی خامخا سړی سره غم وی فکر وی چې دومره لوی هستی تاسو نه وی چې جسمانی بیماری دا ورته شپه خطر نه کړي نه ده
که بیمار وي ډاکټر ته سړی بوزي نو مزاج تپوس کوي حضرت مزاج مو څنګه دی؟ هغوی جواب رانک. دوباره تپوس کوي چې حضرت ستاسو مزاج څنګه دی؟ وی چې حضرت کشمیری رحمت الله علیه بیا ماته جواب رانک. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمای دریم ځل مې ورته بیا وی چې حضرت مزاج مو څنګه دی؟ وی چې هغوی راته وفرمایل ډېره عجیبه خبره وکړه. چې هغوی راته وفرمایل چې میاں محمد شفیع مزاج کا کیا پوچھنا ہے, ہماری زندگی تو بیکار گئی. وی چې زما د طبیعت څه تپوس کوي, مونږ خو زندگی ضایع کړه, زندگی مو ضایع لاړه. هغوی لیکي وی چې ما ته فکر شو چې دومره لوی عالم او د دیوبند کې د محدثینو مشر استاد دی, دومره لوی هستی او دومره لوی دغه دینی خدمات دی, بیا دغه رنګ یو لوی کس هغه وایي چې زما زندگی بیکاره شوه. وی چې بیا راته وفرمایل چې مونږ خو مدرسو کې لګیا یو, د حدیثونو درس کوو طالبانو ته, د امام صاحب, د امام مالک صاحب, د امام احمد بن حنبل صاحب او د امام شافعي صاحب د هغه مسائل وغیرہ وغیرہ هغه په اولا او غیر اولا کې لګیا یو. دا مذهب اولا دی او دا غیر اولا دی, دا دلایل قوی دي او دا دلایل د دوله کمزوري دي وغیرہ وغیرہ. په دې خپل په دې کې لګیا یو, طالبان مو دې ته متوجي کړي غني چې کار خو بس دغه دی, د دین نه فینه ده, دا لوی خدمت دی د دین. خو هغه فرمایي چې نن بهر وروته, ما خو بهر مو وکتل, بهر خو د دین جنازه لګیا ده, وزي لګیا ده. بهر خو نوجوان هغه د قران متعلق هغه لیکلي دي او د الله متعلق په شکوکو کې مبتلا دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت په باره کې نوجوان په شکوکو کې مبتلا دي. د پیغمبر علی السلام هغه اخلاق هغه د خلقونه لګیا دي, وزي د سنت او جنازي وزي لګیا دي. عوام د جهنم خلی ته رسیدلی دي, دوی د پاره خو هیڅ ونه شو, دوی د پاره کار کول پکار دي. نو حضرت علامہ کشمیری رحمت الله علیه د علماء کرامو سوچ دې طرف تک دا یو خود چې دا د وخت یو اهم ضرورت دی, یو داسې زینه هغه جوړول پکار دي چې پاره کې د خلکو روحاني اصلاح وشي, د عقایدو ترویج وشي, عقاید د سړی مضبوطی شي. پاره کې یو داسې ماحول پکار دی, هغه ماحول کې سړی تاسو ته شروع کیوا او واقع بیان کړه چې موږ د خپل لغه د زړه بیماری دغه احساس ولې نه کیږي. یو مریض خپل جسمانی بیماری غټه غني, لوی غني, د خپل روحاني بیماری ولې غټه نه غني. دا احساس ماته ولې نه کیږي, دا احساس زما ورور ته ولې نه کیږي, دا زما د معاشري او فرد ته ولې نه کیږي. دا لمیه ده د عوامو د پاره, د هر سړی د پاره کوشش کول داغه د پاره داسي لکه څنګه دا خانقاه تاسو ګورئ, دا غرنګ یو ځای جوړول چې به دړک هر سړی ورته راشي, هر چا رسایي وته ممکن شي, وغه راشي, ماحول ترا ګډ شي, د ماحول اثر هم پیوشي, اعمالو کې ځان شریک یو چلت داسې تیره کې لکه څنګه چې د دې هدایت دي, او خپل هغه نه بیماری پاغي باندې ځان پوي کی, او هغه مخه ته کیدی چې کم کسان دي چې مقرر دي هغه دا خبره کیدی مخه ته په خلی وای کني کاغذ کې ولیکي. حضرت مفتی صفی الله صفدر صاحب دے, حضرت مفتی محمد زبیر شاہ صاحب دامت برکاتهم دے, حضرت مفتی نور الدود صاحب دے, حضرت مفتی زین الدین صاحب دامت برکاتهم, دوی ته کاغذ وړاندې کی
په خاتونو باندې موږ حضرت نستړی کوو هغه بیماری اپریشن استاسو مخې ته دي نو بهر حال او بیا د خپل اصلاح فکر وکي نو د دې داسې یو ځای دغه اهمیت انتهایی ډیر زیات دی دا خانقاه معمولی مګنئ خپل دی کې د کوم کربوغادرونه چې نن راغلي دي جمعې مانځه ته هغه ته مې دا درخواست دی راشي دلته تاسو وخت ولګوئ چې لراوړئ د کال 12 میاشتې الحمدلله دا ماحول برقرار وي دا باغ و بهار هر وخت کې وي روزي کې زیات شي خلک زیات راشي نو دې ماحول کې چې موږ تاسو خپل ځان شریک کو او بل دا لکه څنګه شروع کې تاسو مخه تراغله الله تعالی فرمایي قو انفسکم واهلیکم نارا صرف خپل ځان باندې منګه نشو خلاصې دی چې سړی خپل فکر وکړي نه د خپل ماته ته د خپل اهل داغو فکر کول هغه اصلاح کول نو بهر حال دا انتهایی اهم دی دا خانقاه د نن وخت انتهایی اهم ضرورت دی او اهم ضرورت ګڼل پکار دی او په دا ګردو پیش کې چې کم د جهالت هغه تک کې توري تیری را خوري دي د شیطانی صفاتو اتیری را خوري دي اخیستا اخلاق او صفات هغه زمونږ د بازار نه زمونږ د ماحول نه ختم شوه دي په بازار کې زمونږ په ګردو پیش کې دروغ دي سود دي خیانت دي دوکه ده د یو بل خلاف خبرې دي یو بل را غورځول دي د بل کم نیت هغه ته ګرځول دي دا فضا به څنګه صفا شي دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخلاق باندې څنګه معترض شي چې زه خپل اصلاح وکم او د ماتحتو خیال او فکر وکم او خپل رونه خپل تر زمان خپل دوستان هغه دی ماحول ته متوجه کما محترمو دی کی ما او تا چې حصہ واخلو که دعوت موږ نه کېدې شي چې خلکو ته دا خبره ورسو د دې خبره خپل هم د دې نه फायदा اوچته کو نور خلک دې ته متوجي شي ان شاء الله الله تعالی به زما او ستا د مغفرت فیصله وکي الله به مو ته باندې د مهرباني بارانونه ووري یو واقعا مختصره غو تاخيري بیانوم به په دې ختموم یو کتاب ولا یو واقعا لیکلی و دی حضرت علامه علوسی رحمت الله علیه هغه په خپل تفسیر کې ویل کلی دا نو صرف دا غایغه د پاره چې زما استا نن سبا د دې خانقاه ته د خلکو راوستو د پاره دا څومره اهم دی په دې کې موږ څومره حصہ اخیسته شو چې وای خلو نو هغه لګي چې کله نمرود ابراهیم علی السلام ته ور دغه د پاره بلکو سو ورځې ور بل او لوی ور دی او بیا حضرت ابراهیم علی السلام چې کله هغه ته ورواچو نو هغه لیکلی وی چې یو مرغۍ وړاغونه مرغۍ هغه به چې د لری نه د اوبر اورلې د چینی نه په خپل مخوکه کې او باغې به غورځول او داسې سخت ورو چې بره باغې مرغۍ تیرې دې نشوي سخت ور نو د باغ وړو کې احساس کې راوړو بره نه په غورځاو نو ته پوس دی وشو چې وړې مرغۍ تا د دومره وړاغونه قطره راغېسي په دې باندې باندې ورسو شي دا ته چې کوم کوشش کې دا کوشش دی نه بسو شي نو هغه وی چې ما ته پته ده چې ما کوشش انتهایی حقیر دی دینه به سمونه شي خو کم از کم د ابراهیم علی السلام سره د دوستۍ حق خو بادا شي زما چې کوم په واس کې دی هغه به وشي کنه چې څه زما واس هغه به وشي نو محترم تاسو ته وایم چې څه زکه ولا شمس تک ولا شي د انسانيت باندې رحم خړلو د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه خیسته اخلاق بیا په مسلمانانو کې راشي دا غي د پاره چې مو ته نه څومره کوشش کړي چې هغه مونږ وکړو څومره خلک مونږ د خانقاه ته د ماحول ته هغه متوجي کولای شو هغه متوجي کو دلته راځو زده کو او دغه ماحول په خپل علاقه کې جوړ کو ان شاء الله الله تعالی به زمونږه ژوندۍ بدلی کی الله به زمونږ د زړونو ماحول بدل کی الله به زمونږ د ګردو پیش ماحول بدل کی الله تعالی به یو خیسته فضا قائمه کی
داغه مدد به ان شاء الله موږ سره شامل حال وي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته صحیح اعمال او صحیح ایمان را نصیب کړي.